السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم ډاکټر ریاض افریدي دی او نننی ټاپکس چې کوم دی هغه د مایګرین په باره کې، یعنی د نیم سر درد ورته هم مونږ ویلی شو، د سر کا درد. مایګرین څه ته وایي او په هیډیک او مایګرین کې څه ډیفرنس دی. هیډیک به انشاءالله بله ویډیو کې مونږ سټډي کوو چې هیډیک څه ته وایي، او اوس مونږ خبره کوو د مایګرین، یعنی مایګرین څه ته وایي. It is an episodic headache, usually unilateral on one side of head and associated with vomiting and visual disturbance. په سٹارټ کې دا یو درد راځي په سر باندې چې بالکل د سر د یو طرف یې نیولي وي او ډیر شدید درد وي. د سره زیات تر وومیټنګ هم، الټیانې هم مریض له ورځي او د یو سترګه باندې ورسره هم درد وي، یعنی د سترګې چې کوم اوکولر پریشر دی د بلډ هغه ورسره سیوا شي. د دې اګریویټنګ فیکټر څه دي؟ انټیک اف چاکلیټ، الکوهل، کنټراسپټیو پیلز اټسیټرا، یعنی زیات تر خلک د چاکلیټ وغیره د دې زیات استعمال کوي. زنانه و چې کوم دي د کنټراسپټیو مانع حمل ادویات استعمال ډیر کوي، دې په وجه باندې هم د مایګرین د نیم سر درد وجه کېدی شي. مینسز د بعضې مریض چې کوم فیمیل پیشنټ دي زمونږ، هغوی مینسز ډیر زیات دي، دې په وجه باندې هم مایګرین درد راځي. سټرانګ لایټ، کله چې مونږ لایټ ته ډیر ګورو او د دې د وجه هم زمونږ په سر باندې درد راځي. مور کامن ان فیمیل رنز ان فیملیز ایگزیکټ کاوز از ناٹ ناون، دا زیات تر په خاندانونو کې وي، خانداني بیماری دی ته ویلی شي، یعنی په ډیرو خاندانونو کې دا ګرځي مزل کوي، خو د دې څه خاص وجه نه ده معلومه. البته د دې چې کوم ټایپس دي، یو د کلاسیکل مایګرین دی، بل کامن مایګرین، بل د هیمیپلیجیک مایګرین. بیا د دې دوه سټیج دي، یو پروډرومال سټیج دی، بل هیډیک سټیج دی. د دې کلینیکل فیچر څه دي؟ یوزولی دیر از یونیلیټرل هیډیک اسوسییټډ وذ وومیټنګ اینڈ یوزوال ډسټربنس. زیاتر چې کوم په مونږ باندې سر درد اټیکو کې هغې سره وومیټنګ مونږ ته راځي، الټیانې راځي او په سر باندې ورسره شدید درد او یو سترګه ورسره هم زموږ متاثره کېږي، هغې باندې هم درد راځي. But migraine headache in some patients may be bilateral and having no vomiting or visual disturbance. خو زیات تر مایګرین چې کوم په موږ باندې د نیم سر درد راځي په ډیرو مریضانو کې، هغې کې ورسره الټیانې نه وي او د یو سترګې درد هم هغې سره نه وي. دا چې کوم دی پروډرومال سټیج دی. ټیک شو. د دې انویسټیګیشن به مونږ څنګه کوو؟ یوزولی ټیسټ آر ناٹ نیډډ، د دې څه خاص د ټیسټ ضرورت نشته، بټ ټیسټ ټو ایکسکلوډ ادر کاز اف هیډیک می بی ډن. مثلا په نورو وجو کې چې مونږ ته پته لګي چې د دې چې کوم دي د معدې د وجې درد راځي، نو پکار چې مونږ ایچ پایلوري ټیسټ وکړو، نور یورین آر سی بي سی ایټسیټرا چې دا درد د څه د وجې راځي. ټریټمنټ د دې څنګه دی؟ 1 or 2 ټیبلټ اف ډیسپرین اور پیراسیټامول، پیناډال ایکسټرا وغیره، دا چې کوم دي هم ایټ ا ټایم مونږ مریض له ورکولی شي، دې سره سر درد کلاریږي. ټیک شو. ټیبلټ آر انجیکشن ګریوینیټ آر میکسولان، دا چې کله الټیانې بیا ورسره کوي اخټینګ کې ولا ورکولی شو. ټیک شو. بیا د دې چې کوم خاص ټریټمنټ دی، ټیبلټ مایګریل بیفور د سټارټ اف هیډیک، یعنی پروډرومال سټیج کې چې وي که نه، نو دې کې ورکولی شي مایګریل ټیبلټ. ټیک شوله. خو دا چې کوم دی دا پروډرومال سټیج کې ورکولی شي، چې کله هیډیک سټیج ته واوړي نو بیا پکې مایګریل کار نه کوي. بیا به مونږ څه ورکو او دې نه مخکې مونږ پریوینشن لږ وایو چې لانګ ټرم د دې مونږ پریوینشن څنګه کوو. It is started when migraine is frequent 2 or more attack in a month. چې کله بیا په مونږ باندې د سر دا نیم سر درد په میاشت کې 2-3 پیر اټیک کوي، نو دې دپاره مونږ لانګ ټریټمنټ دغه کوو. البته چې بیا بعضې نیم ټایم کې صرف اټیک کوي، نو ډیسپرین، پیناډال ایکسټرا، مایګریل وغیره دا پکې کار کوي، هغه پروډرومال سټیج کې کار کوي. کله چې هیډیک سټیج سټارټ شي نو بیا به مونږ ورکوو ټیبلټ ایم ټریپټایلین، یعنی ټریپټانول 25 ملي ګرام، 2 ګولې د شپې یا 1 ګولې د شپې، یا انډرال 40 ملي ګرام، بی ډي آر ټي ډي ایس، یا به د هغې په ځای بیا موسیګار یعنی پیزوټایفین چې کومه فارموله ده، دا به 2 ګولې د شپې په نهاره خوري. ټیک شوه. ډرګ آر یوزډ فار 5-6 months and then slowly decrease and may be stop. چې کله
هډیک سټیج وي نو مونږ به پکار دي چې مونږ 15 میاشتې د دې دا علاج وکړو امټریپټایلین یا پروپرینالول یا پیزوټایفین نو هغه نه پس پکار چې مونږ میډیسن سٹارټ کو امید دی چې د سره به زمونږ مایګرین ټریټمنټ سرته ورسي سو دا زمونږ سره نن نه ټاپک کو مایګرین چې مایګرین څه ته وایي ان شاء الله سبا ټاپک کې به مونږ هډیک وایو چې هډیک څه ته وایي د هغې پریونشن څه دی کازز یې څه دي ټریټمنټ یې څه دی So thank you for watching me, Dr. Riyaz Afridi. Please like and share this video.